أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. دانی درس کی إن شاء الله العزیز सूरत हूद पारा नंबर 12 रुको नंबर 2 आयात नंबर 23 और 24 दो आयातों वेले की मखी सो कर तुम दा खबर से नाकड़ू हजरात लेकनी दी चलो कुरान पाक दा उसलूब दी शिकर द काफिर नागत तस्करोशी नो ब्या द मुसलमानानु की कल द जहन्नम तस्करोशी नो ब्या द जन्नत की کله د مسلمانانو د اعمال ذکر وشي نو بیا د کافرو کېږي. نو دغه شان دی نه مخکې نو هغه د کافرانو د دنیا او د آخرت د تاوان د هغې د نقصان خبره او د هغوی د اعمال وشوله. نو اوس دې آیات کې د مسلمانانو د هغوی د دنیا او د آخرت د کامیابۍ او د ایمان او د هغې اعمال صالحه نو هغه تذکره کېږي. الله رب العزت فرمایي ان الذین آمنوا بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او عمل کړی وي نیکو واخبتوا الى ربهم او خپل رب طرف ته عاجزي کړي اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون. دا کسان جنتیان دي او دوی په جنت کې همیشه د پاره وي. ول اخبات نو هغه څه ته وایي نو اخبات دا په لغت کې ویل کېږي خشوع ته خضوع ته طمانین القلب ته د زړه چې نو هغه خشوع خضوع زړه کې چې د الله رب العزت کم خشیت او یره پرته وي او د زړه اطمینان وي دې ته ویل کېږي اخبات په لغت کې. نو الله وایي واخبتوا الی ربهم او بیا چې نو هغه تفاسیرو کې لیکلي خاص کر چې تفسیر خازن کې نو هغه وایي دا اخبات دا په دوو چې نو دا کم کسان څه مدرسې د سره تعلق پای بلک پوهېږي نو دا په اله سره هم متعدی کېږي او دا په لام سره چې نو هغه هم متعدی کېږي. د دواړو چې نو هغې سره دا راځي. نو کله چې په اله سره شي لکه سړی وایي چې نو هغه اخبت فلان اله کذا پلان کې طرف ته سړی چې نو هغه مایل شولو نو د دغې صورت کې نو هغې معنی دقه شوله. او کله چې نو هغه په له سره په لام سره شي نو بیا وایي اخبت له بیا یې معنی چې نو هغه شي خضع و خشع له آی طرف ته چې نو هغه عجزي وکړه زړه چې نو هغې خشیت او عجزي ورته اختیار کړله. نو آیات کې دلته نو هغه دواړه معنی د دې راغستلی کېږي که دا په اله سره شي نو بیا به په دغه صورت کې نو هغه معنی دا شي ته اله سره چې کله تمانیت چې نو هغه شي نو تمانیت که په معنی باندې به چې کله شي نو بیا به معنی راځي یأتون بالاعمال الصالحه یأتون بالاعمال الصالحه مطمئنه الى صدق وعد الله بالصواب والجزاء چې دا خسان واخبطوا الى ربهم دې داسې اعمال صالحه کوي چې په دغه اعمال صالحه سره دې د الله په هغې وعدې باندې مطمئن دي چې کم د دوی سره الله پاک د ثواب او د شان د آخرت د جزا چې کومه فیصله او د هغې چې نو وعدې ورسره کړې ده نو دوی به په دغې وعدې باندې نو هغه بلکل مطمئن دي. او کله چې د اخبات تفسیر دا په خشوع او خضوع سره چې نو هغه وشي نو بیا به معنی شي انهم یأتون بالاعمال الصالحه خائفین وجلین الا تکون مقبوله وهو الخشوع والخضوع. او چې کله دا چې نو اخبات د دغې دویمې معنی په خشوع خضوع په معنی باندې شي نو بیا یې معنی ده چې دوی چې نو هغه مؤمنان ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات نو دا مؤمنان دوی به داسې اعمال صالحه سره چې نو هغه به راتلل کوي خو د دغې سره دوی به د الله نه یریږي دوی به په دې خبره باندې یریږي الله مقبول الله تکونه مقبولتا اسې نه چېرته د دوی دا دومره عمل وکړو دا چېرته رد نشي. نو مسلمان کیفیت او حالت بدایي چې دی به د الله نه یریږي چې الله ما خو دا عمل وکړو خو اسې نه په دې عمل کې چېرته ریا راغلي
یا الله په دې عمل کې نو هغه څه دکلاور غري یا بل یو داسې غلط نو هغه مقصد او غلط نیت د دې سره چرته نه ټچ شوی چې د هغې د وجې نه زما د عمل چرته مردود چې نو هغه نشي نو د سره به دقه یره وي خائفین وجلین دی به چې نو هغه یریږي زړه به چې نو هغه به درځېږي یریږي به په دې خبره الله تکونه مقبولة هسې نه چېرته زما د عمل دا چې نو هغه مردود نشي او دې ته ویلی کېږي خشوع او خضوع نو الله د مسلمانانو نو هغه صفت ذکر کو چې دا مسلمانان دی چې اعمال کوي نو دوی به په دغه عمل باندې په دې باندې ایمان براوړي اعمال صالحه به کوي واخبطوا الى ربهم او خپل رب طرف ته عجزي هم کوي نو چې کله دغه صفات په دې کرالل نو الله وی اولئک اصحاب الجنه هم دا خلق چې نو هغه جنتیان دي هم فيها خالدون او دو په دې جنت کې همیشه همیشه د پاره ځکه بیا په ورځ د قیامت باندې مرګ له مرګ راشي خو انسان او پیری له بیا مرګ چې نو هغه ناراضي ترمذی چې نو هغه جلد ثانی روایت نه هغه مفهوم داري چې الله رب العزت په نو هغه د اعراف د دیوال د پاسه پای باندې به د مرګ چې نو هغه راولي او جنتیانو تبوي چې هل تعرفونه تاسو نو هغه دا پیژنې دا سره بیا و جهنميان ته نو هغه مخاطب کې تاسو دا پیژنې دا سره دې دواړه به وي چې او الله دا موږ و پیژنو دا مرګ دی بیا به دغه نه اورسته نو هغه سو کړی شي دغه به حلال کړی شي نو چې کله د حلال کړی شي مقصد به دی چې نن بعد به چرته هم مرګ هغه بیا ناراضي نو وی کچرته نو هغه د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدلی نو جنتیان نو هغه به د خوشحالۍ نه مړه شي ولو او کچرته څوک د خفګان نه مړه کېدلی نو جهنميان نو هغوی به د خفګان د وجې نه مړه شي ول نو الله به هم فيها خالدون دو به جنتیان وي او جنت کې بیا همیشه د پاره اللهم اجعلنا منهم مثل الفریقین کالاعمى والاصم وز الله رب العزت د دغه دوانو ډلو چې نو هغه فرق سي د مسلمان او د کافر الله پاک مثال ذکر کوي ځکه د دنیا قانون دی کم شیز چې نو هغه یو شیز خلک دای تذکرو کی نو دا په مثال سره ډیر زیات واضح کیږي ځکه دیو چې نو عربی د اقرا کې نو عشر جامع او غیره د نور د کتابونو کې اکثر وای هم چې مثال دا د ممثل له د وضاحت د پر راځي د کم شیز هغه چې مثال ورکې نو دغه وضاحت پکېږي خو بعضې کرت اکثر بیا خلک د یو شی دومره مثالونه بیان کی چې د هغې فصاحت ختم کی نو دوره هم نه یو مثال یا دوی ولا چې نو ذکر کړه دغه شی نو هغه وضاحت وشي نو الله د کافر او د مسلمان دا غوی مثال چې نو هغه ذکر کړی نه د پاره د دې چې د دې د نقصان او د فائدې وضاحت خلکو ته وشي خلک نو هغه معلوم کی نو الله پاک دوه مثالونه ذکر کړي یو الله وی د مثال د کافر کل عامه په شان چې نو هغه دړون دی او د مسلمان مثال چې نو ول بصیر په شان چې نو هغه د لیدون کې دی وس وډون سړی داغه ان ټایم چې نو هغه په نقصان او په خطر کې وي سټایم هم د تیندک خوړلې شي سټایم هم د سره څوک دوکه کولای شي سټایم هم نو هغه د ارتاویدل شي درجه نو هغه مضرات د نو دغه واقع کېدل د ډیر امکان وي په مقابله چې نو هغه د بینا سړی کې چې کم سړی چې نو هغه سوي پستر ګو باندې روغ وي در نظر لګي نو د په مضرات کې د واقع کېدل نه اکثر چې نو هغه بچ کېدی شي د بچاو ذریعہ چې نو هغه ډیر وي نو الله وی کافر په مثال چې نو هغه د سره دړون دی یعنی د سټایم هم نو هغه د جهنم په کنده کې همیشه د پار ارتاویدل شي والبصیر او مسلمان مثال چې نو د کتون کې والاصم والسمع او دویم مثال چې نو هغه وی د کافر مثال چې نو هغه په شان د کون دی او د مسلمان مثال چې نو هغه په شان د اوریدونکو دی کافر دا کون په شان نو کون چې نو هغه د ډیر خیرون نه چې نو هغه مطلوب صحیح محروم وي بعضې کرت ته اکثر د خیر د پاره چې نو هغه خلک یو خبر وکړي خو د نو هغې ته د سره نو هغه دهانې کېږي نه د اوري هم هغه نه کدو ته د خیر د پاره هم نو هغه لیکي خو د خپل خیر خبره اوري نه چې خیر خبره کله اوري نه نو دغه خیر خبره د نه اوریدل په وجه باندې د ډیر خیر نه نو هغه محروم شي کم سړی چې په غوږونو روغ وي نو دا سړی چې نو هغه د خیر خبره اوري او کله د متعلق څوک د شر خبره کوي او شر فساد و ترسي نو دا غینه هم سر کېږي نو د دې وجه نه د انسان ته د خیر او د شر د دوانو چې نو هغه اطلاع سر کېږي
نو الله وی کافر مثال په شان د کونډې دینه د خپل د مطابق خلک چې نو هغه د شر اراده کې دغه نه پته وته نه لګي هغه خبر باندې نه پويږي نه اوري او که د خیر کېږي نو واقع نه کېږي بل طرف باندې چې بیا وکتل شي نو د انسان په وجود کې د ادو داسې ازادي سترګې او غوږونه چې د دې کله د دواړه برابري نو انسان د ډیرو خیرونو نه نو هغه په ډیره آسان او سهل طریقې سره مال عمل کېدی شي او کله چې د انسان د دوه اعضاء دا کله مفلوج وي کار نه نو هغه نه کوي نو بیا انسان د ډیر خیرون نه نو هغه په اکثر محروم چې نو هغه پاتې کیږي په اسانه دغه شیزون نه نو هغه مستفید کېدی نشي نو الله وی د مسلمان مثال او د کافر مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا الله وی دا دواړه مثالونه کې نو هغه برابر دي د دواړه چې نو هغه د مسلمان او کافر برابر کې دي شي نه چرته هم نشي کېدی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه حاصلوئ نو تاسو ځان بزور کاڼه او ړانده چې نو الله پاک په مجوړوي وی ګوره حق خبره اوره په حق خبره باندې عمل کوه حق خبر حق شیز حق کار ته چې نو هغه ګوره دا په خپل ژوند کې چې نو هغه راوله جان بوج کر قصدن چې نو هغه د حق نزان مړون کوه جان بوج کر د حق باندې چې نو هغه ته ځان مکړ کوه دغه نه چې نو هغه سکوه روګردانی چې نو هغه مکوه نو دا واستاده لپاره فائدہ نه کوي الله دې موږ ته د عمل کول توفیق نصیب کړي ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړې وعملوا الصالحات او عمل کړي نیکو واخبطوا او عجزي وکړه الى ربهم خپل رب طرف ته اولئک اصحاب الجنه هم داخلك جنتیان دي هم فيها خالدون دو پدې کې همیشه د پاره مثل الفریقین مثال د دوانو ډلو باندې کې مثال د دوانو ډلو کله اعمى پشان دړون ول اصم او د کون ول بصیر او د کتون کی وسمی او اوریدون کی دی هل یستویان مثلا آیا د دوانه برابر دی په مثال کې افلا تذکرون آیات نصیحت ناخلی